بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله افتتح کتابه. شروع وکړه د خپل کتاب په حمد د الله سره پس د تسمیه اتباعا بخیر الکلام. اتباع وکړه د بهترین کلام چې قرآن مجید دی، و اقتداء بحدیث خیر الانام. و اقتداء وکړه یعنی اقتداء وکړه د حدیث چې په خلکو کې مشهور دی، په هغه باندې دی، په نبی علیہ السلام باندې دی، او د هغه په آل باندې دی. نزول د رحمت وي. دا درس هم ویلو. نن درس بوایو متن دی الحمدلله، شرح دی. فإن قلت حديث الابتداء مروي في كل من التسمية والتحميد فكيف التوفيق؟ قلت الابتداء في حديث التحميد محمول على الحقيقي. نو نن درس دی د ابتداء اقسام. اوله خبره، ابتداء په څو قسمه ده. په دې عبارت کې څو خبرې دي؟ دوه خبرې دي د ابتداء اقسام. دویمه خبره اعتراضات او جوابات. ابتداء په درې قسمه ده. یو ابتدائی حقیقی ده، بل اضافی ده، بل عرفی ده. ابتدائی حقیقی دی ته ویل کېږي چې هغه وهو مقدم علی کل شیء، چې هغه مقدم په هر شیز باندې. او بل تعریف دا دی، ابتدائی حقیقی دویم تعریف دا دی چې هغه په مقصود او غیر مقصود دواړو نه مقدم وي. د دې مثال داسې دی لکه په خارج کې چې پالې را واخلې، د دې چې کم دا پوستکی دی، دا ابتدائی حقیقي ده، په هر شیز باندې مقدم ده چې دی کې څه دی کنه. پهلنی تعریف په هم صادق شو. دویم تعریف دا دی چې په مقصود او غیر مقصود دواړو باندې، مقصود باندې هم مقدم دی چې هغه چکې ده کنه، خلک هغه خوري کنه، او غیر مقصود هغه چلکا، هغه سور پوستکی، هغه غیر مقصود د پاغه باندې هم مقدم نه. په خارج کې داسې ډېر مثالونه دي، ګرځه ورپسې. ابتدائی اضافي دي ته ویل کېږي چې هغه په بعض باندې مقدم وي او بعض نه مؤخر وي. دې ته ابتدائی اضافي وي. لکه دا سور پوستکی د پلي واخلي، بعض ته مقدم دی هغه خپل پوستکی د پلي، او بعض نه مقدم دی چې هغه مغز دی. او بل تعریف دا دی چې په مقصود باندې به مقدم وي او غیر مقصود نه به مؤخر وي. دا هم دویم تعریف د ابتدائی اضافي دی. بیا دریم قسم ابتدائی عرفي دی. ابتدائی عرفي دی ته چې په مقصود باندې مقدم وي. صحیح شو. نو اوس د ابتدا اقسام پوره شو. اوس راځه دې خبرې طرف ته. اعتراض. اعتراض دا واردېږي چې ابتدا تکې صحیح شو په حمد سره په تسمیه سره. نو دلته کې اعتراض دا واردېږي چې ته په بسم الله سره ابتدا کې دې ته ابتدا وي. د ابتدا باره کې خو د حمد حدیث هم راغلی دی، په هغې باندې بیا عمل نه راځي. که حمد ته ابتدا وي، ابتدا د حمد نه شروع کې د بسم الله والا حدیث باندې عمل نه راځي. یعنی توفیق څنګه راغی، مطابقت موافقت څنګه راځي. که بسم الله والا حدیث باندې عمل کې د الحمدلله والا حدیث در نه فوت کېږي، که د الحمدلله والا حدیث باندې عمل کې د بسم الله والا حدیث در نه فوت کېږي. او که ته وایې چې په دواړو باندې مونږ ابتدا کو، نو ابتدا امر بسیط شی دی، نو هغه خو د ډېرو شیزونو باندې خو ابتدا نشي کېدلی. نو
دلته کې تعارض راغی د حدیث خپل منځ کې، نو موافقت څنګه لري؟ فکیف التوفیق؟ نو جواب دا دی چې بسم الله والا حدیث هغه محمول په ابتدای حقیقي باندې، او د حمد والا حدیث هغه محمول په ابتدای اضافي باندې. یو جواب شو. بل جواب در چې ابتدا والا تسمیه والا حدیث هغه محمول په ابتدای حقیقي باندې، او د الحمدلله والا حدیث هغه محمول په ابتدای عرفي باندې. او بل جواب دو کا چې دا دواړه محمول په ابتدای عرفي باندې. بل اعتراض دا وردیږي چې تا تسمیه والا حدیث دا د حمل کو په ابتدای حقیقي باندې، او د حمد والا حدیث دا د حمل کو په ابتدای اضافي باندې. نو اقصت ولې نو کول تسمیه والا حدیث پر په ابتدای اضافي کړو او د حمد والا حدیث پر په ابتدای حقیقي کړو کنه؟ اقصت ولې نو کو؟ نو د دې یو څو جوابونه دي. ته به یو جواب دو کې چې اصل کې د بسم الله والا حدیث قوي دی او د الحمدلله والا حدیث ضعیف دی. ولی دا غي په راویانو کې یو راوی راغلی دی قرة بن عبدالرحمن. قرة بن عبدالرحمن دا ضعیف راوی دی. صحیح شو؟ په دغه حدیث کې دا راوی دی او دا ضعیف دی، نو لہذا دغه حدیث هم ضعیف دی د الحمدلله والا. لیکن دا جواب صحیح نه دی. ولی علامه بدرالدین عینی رحمت الله علیه په عمدة القاری کې لیکي چې دا خبره صحیح نه ده. ولی قرة بن عبدالرحمن ته ضعیف راویل دا ټیک نه دی، ځکه دته ابو عوانه او ابن حبان صحیح راوی ویلی دی. یعنی ابو عوانه او ابن حبان وی چې دا صحیح او ثقه راوی دی. بل شیخ الاسلام تقی عثماني صاحب لیکلی دی په درس ترمذی کې چې قرة بن عبدالرحمن دا د امام زهري په نسبت باندې اثبت الناس دی، یعنی په ټولو راویانو کې دا په نسبت باندې دا راوی قوي راوی دی، نو لہذا دا ضعیف نشي کېدلی. نو بل جواب دا خو یو جواب شو. دویم جواب دا وکړه چې بسم الله کې ذات ذکر دی او حمد کې صفات ذکر دی، او دا طبعا دا خبره قاعده ده چې ذات مقدمي په چا باندې؟ په تبع باندې، په صفات باندې. نو لہذا په ذکر کې هم موږ ذات مقدم کو. بل فائدہ یو دوه فائدې به تاسو ته بیان شي. یو فائدہ دا ده چې علامه بدرالدین عینی په عمدة القاری کې لیکي چې په دې حدیثونو کې څه تعارض نشي راتلی. ولی هغه وایي چې ابتدا دا یو امر نسبی دی، امر اضافي دی، یعنی هر یو شیز چې د بل له مخکې شي بل ته نسبت کوو، بس د ابتدا ده کنه. الحمد د بسم الله نسبت الحمد تو که بسم الله ابتدا شو، کنه الحمد نسبت قواعد تکینو الحمد ابتدا شو. دغه رنګ د یو ټکي بل ته نسبت کوه د ابتدا ده، دغه ما بعد ابتدا د ما قبل ته شوې ده کنه. نو دې دا وایي نو د په نسبت باندې تعارض نشته دی. دیمه فائدہ دا چې شیخ الاسلام تقی عثماني سے په درس ترمذی کې لیکلی دی چې کم خلک دا د ابتدا اقسام جوړي او بیا د اعتراض راځي حدیث ترمنځ تعارض. نو شاه نورشاه کشمیری رحمت الله علیه فرمایي چې دا ټول خبرې بنا دي د علم حدیث په ناواقفیت باندې، په عدم واقفیت باندې، چې دا خلق د علم الحدیث نه خبر نه دي. که چرته دی د علم الحدیث نه خبر وي نو بیا به دی دا کیسې نه کولې. اصل کې حدیث دا رنګ دی، کل امر ذی بال لم یبدا فیه بذکر الله فهو ابتر واقطع واعظم. په ذکر د الله سره چې کوم یو کار شروع نشي هغه لنډې بوچی وي، قلیل البرکت والا وي. نو اوس یو راوی لګېدلی دی ذکر الله نه
بسم الله غسې ده، بل راوي لګېدلی دی ذکر الله نه بحمد الله غسې دی، حمد یې غسې دی. نو اصل کې حقیقت کې تعارض نشته دی که څوک په علم الحدیث نه واقف وي. بل اعتراض دا وردیږي چې دلته کې کل امر ذی بال، کلو صور د موجبې کلی دی او د دې موضوع څه شی ده؟ امر ذی بال. کل امر ذی بال، هر عظیم الشان کار چې کوم یو کار عظیم الشان وي هغې دپاره بسم الله لازمي شو. نو په هر عظیم الشان کار کې خدا بسم الله هم راغه، دا هم عظیمه ده که نه، لوی شیز دی که نه، یو عظیم کار دی که نه بسم الله هم. نو لہذا راشه اوس چې بسم الله ته به یا عظیمه وي عالمه کم به ورته وي ورکي به یا به نه ورکي. که دې ته عظیمه نه وي دا خو ویلی نه شي عظیمه ده، او که امر زیبال ورته وی صحیح شو. نو بیا خو هم دې دپاره بله بسم الله، بیا دغه رنګې هغه بسم الله هم زیبال داسې به زی حالم مجره تسلسل به لازم شو، تسلسل باطل دی. ته به دې نه دا جواب وکړي چې دا خبره ده د تسمیه والا خبره ده ته مستثنا ده په استثناء عقلی سره، او د دې شواهد په خارج کو نفس الامر کې شته دي. لکه ته راشه وګورس په 40 ګړو کې یو ګړه، دا ګوره د 40 نه هم کافي ده او د ځان دپاره هم کافي ده.